السلام علیکم ورحمت الله. محترم ملګرو، که د هرې پارټۍ سره تعلق لري او د علماو خلافي او په علماو پسې ردې بدې وي او بکواسات کوي په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې د علماو خلاف بک کوي او بکواسات کوي، نو هغوی ته موږ وایو چې الزامات مه لګوئ، بکواسات مه کوئ، کنځلې مه کوئ. که نران غیرت درکړي او همت درکړي، د علماو په شان دي میدان ته راشئ، په میدان ودرېږئ او مقابله وکړئ. دا یو عالم دی، زبردست چیلنج یې ورکړی ټولو پارټیانو ته چې په کومه پارټۍ کې غیرتي، ایماني، جرتي را دي شي، د مولانا صاحب دا خبرې دې واوري او د مولانا صاحب دا چیلنج دې قبول کړي او میدان ته دې راشي. الزامونه مه لګوئ، په فیسبوک باندې ناست دی، د استنجا طریقه هم نه درځي او د کلمې نه هم نه خبر، لغړ درته پټ ښکاري او پټ درته لغړ ښکاري، بربنډ او په پټ کې فرق نشي کولی او راځئ په علماو پسې بکواسات کوئ. ملګرو، دې ویډیو طرف ته ځو، ډېرې قیمتي خبرې دي. په دې ملک کې چې کومو خلکو د یهودیت مشن روان کړی دی، انشاءالله د علماو ملاتړ به کوو، په علماو پسې به ودرېږو، د دغه مشن به ناکامو انشاءالله. راځئ دې ویډیو طرف ته ځو. حیران به پاتې شي، په کال کې به د سار مونځ د جمع سره نه کوي، د پلار د غسل طریقه نه ورځي، د پلار د سپارلو طریقه نه ورځي، او چې فیسبوک او انټرنیټ د شي نو بیا دې خدای وساته. عزتمندو یاد ساتئ، دا علماء کرام دوی له الله د غر په شان سینې ورکړي دي. ښه ته الزامات هم لګوه، بهتان هم لګوه، ستا پلار هم زما خلاف دلیل نشي راوړی. انشاءالله ستا په ملک کې 32-33 ادارې دي، د دې بشمول 22-26 ادارې انټیلیجنس دي. د 26 ادارو زما خلاف د ګوتې د یو بند دومره خلاف ریټنس راونړی شو. ته په فیسبوک او انټرنیټ غپېږه، تا سره زما خلاف هېڅ دلیل نشته. د ملک ادارې شته، د ملک عدالت شته، د ملک قانون شته، د قانون په لار راشه، یو ثبوت راوړه، زه به ستا نرتوب او کردار ومنم، را میدان ته شه. کم سړی چې مد مقابل د ملا راغلی دی او ملا پې کم زخم جوړ کړی دی، هغه زخم به لکه د سپي سټي والله که د زخم جوړ شي، دا یاد ساتئ. کم سړی چې په مقابله کې ولاړ وي، زه به سخت ژوند تېروم، زه به هر قسمه کردار ته غاړه ږدم، خو لیکن مقابلې نه رستو کېدو والا نه یو. یو انچ د خپل موقف نه رستو کېدو والا نه یو. حیران بشې، بربند ورته پټ ښکاري او پټ ورته بربند ښکاري، دا هم څه سوچ او فکر دی مړه. په شریعت برابر ورته د شریعت نه خلاف ښکاري، د شریعت نه باغیان ورته د شریعت موافق ښکاري. په دې منطق د قوم او د ملت نه پوهېږو.